د شهنشاه باچا ټول حقیقت راځه وګورئ په دې ویډیو کې. ماشاءالله الله پاک دې رحم کړی دی، عمل سندرغاړی او ښایسته ښایسته ګانې به یې کولې او اوس پې الله پاک رحم کړی دی، نعتونه وایي او د دین کارونه کوي، د دین خدمت کوي، تبلیغ ته ځي راځي. نو ټول د ژوند حقیقت او چې څه پې تېر شوي هغه راڅه وګورئ. چې مونږ هغه یو کیسټ وکړو نو ما پسې به کور ته خلک راتله، بیا به زه پلار د کور نه کله وشړلم، کله څه ولې چې زه یو وم، واده مې کړی و تقریبا 12 کالو کې ما ته مور پلار واده کړی و او ډېر کم عمر کې الله پاک بیا بچي راکړ. زه د هغې نه پس دې فن ته راوتی وم د دغه سید انور لالا په یو چاهت، خو زما ته که به دغه فن کې چا پیسې م راکولې نو هغه به ما اخیستې نه شوې. زما هغه ذهن دا و ولې چې کلي کې لوی شوي و، د کلي ژوند ځان له یو مدرسه ده، نو هغې کې چې مونږ څه زده کړي و، بیا چې کله دا نوم وشو نو یو څو کیسټ یې مو وکړې نو یو ملګری ما ته وایي دا وله ته فري کې که نه نو تا پسې ځکه راځي، ته ورته راځې پیسې ووایه نو ما ورته زه ورته 100 روپۍ ورته ووایم. نو هغه ټیم ما ورته 15,000 روپۍ د خولې نه وخته. نو په هغه دغه کې ما سره تقریبا د 5-6 لیکلي وو، که چېره ماله به 5 کې، بل وی چې ماله به دا 6 کې. په دې طریقه مونږ دغه کیسټ یو څه بل څه، خو خدای شته چې کله به م ریکارډینګ کولو د شپې به داسې مطلب ناوخته تلو، نو ما ته یو طارق جمیل صاحب کیسټ چا تحفه کې راکړی و، څه خوشبو او تسبیح، دا یو کس ما نه و لیدلی خو کور یې ورکړی و. ما چې هغه واورېده ډېر سکون میلاو شو. نو ما به په لاره تقریبا د طارق جمیل صاحب کیسټ اورېدو او ما به ژړل چې الله ما له اردو نه راځي، زه خو پنجاب ته هم نشم تللی چې د دې خلکو نه وتښتم، چېرته لاړ شم. دې پښتنو سره مې مینه کړې ده، خو دغه فن سره زما دغه شوق نو چې یاره ما دې دنیا وپېژني یا دې په دې زه پیسه وګټم، یا بلکې که زه تاسو ته یو خبره وکړم، زه خو ګډ وډ یم، خو زما یو زمیندار شان پلار و، تعلیم یې نه و، خو هغه سوچ یې داسې و چې ما ته د دې فن پیسه به کور ته نه راوړي. نو ما ورته په دې به زه څه کوم، دا خو ورور پې ضرور وینې تویوي، رشتې پې خلک پرېږدي، ته ما ته وایې دا به کور ته نه راوړې. وایي نه، زما د لور په سر لوپټه خوښه ده او زه د دوی نه را لوپټه غورځوم نه، زما فرمایش د دغه ځای نه شوی و. دغه زما سوچ نه مخکې پسه وم نه اوس پسه یم، او زما په خیال چې وروسته هم پسه نه یم، خو دغه یو چاهت لرو چې الله بس یوه دا وي تا ته خوښه شي او د چا زندګي الله پاک بدله کړي. تبلیغ کې هم صرف دونه واورېدل چې یاره ګوره دین زمونږ او ستاسو مقصد دی، دنیا زمونږ او ستاسو ضرورت دی، نو که مقصد کوو ضرورتونه هم الله برابروي. نو الله دې زمونږ دین د دنیا دپاره نه کړي، بلکې تاسو خبره وکړه چې یاره دنیا خو پېژندو چې یاره تبلیغ کې وخت ولګېدو او ګیره یې ده، خو چې د الله په نظر کې بس څنګه یو، بس الله ته دې خوښ شي، داسې عمل دې الله مونږ نه وایي.